د ابو جهل لښکر د بدر مقام ته راورسېدو او کم ځای کې چې چینه وه په هغې طرف ته هغې پړاو واچو په اوبو باندې هم قبضه وکړه د چیني او کم طرف ته چې کلک میدان او کلک خاوره وه هغې ځای ته خپل پوجونه واچول نبی علیه السلام وروستو راورسېدو د بدر مقام ته نو چې راورسېدو نو د اوبو چې کومه چینه وه دغې ځای کې هغې باندې هم د قریشو قبضه وه او دغه رنګې کم کلک میدان چې و په هغې باندې هم کافرو قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة وسلام طرف ته اوبه هم نه وي او شګې وي ریګستان نو په شګو کې سړی منډه نه شي والی راتاویږي پکې شپې پکې ښخېږي او د کافرو طرف چې کلک و په هغې کې خو منډه هم ښه والی کېدله صحابه کرامو نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره په اوبو باندې هم هغې قبضه کړې ده او دغه رنګې کلک طرف چې دی هغه هم هغې قبضه کړی دی مونږ سره خو یو اوبه نشته او دویم طرف دا دی چې کوم د شګو میدان دی هغه راته پاتې شوی دی نبی علیه الصلاة وسلام د الله تبارک وتعالی په دربار کې دعا وکړه نو الله تبارک وتعالی په د شپې باران وورو د هغې ذکر الله تبارک وتعالی په قرآن کې کړی دی وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به الله تبارک وتعالی په باران وورو باران خصم باران وشو نو چې باران وشو نو صحابه کرامو ځان له اوبه هم جمع کړي ډنډونو منډونو کې پاکې اوبه ودرېدې هغې ته زر زر لوښي ډک کړو نو ځان له اوبه برابر کړي دویم دا دی چې په دې شګه باندې باران وشي دا کلکه شي د دې نه یو سیمټ غونته جوړ شي نرشک شي دا کلکه شي او کم طرف ته چې خاورې نه هغې کې خټې جوړې شي خو چې بیا پکې منډه وایي چې ورته تاویږي به نو باران وشو یو صحابه کرامو ته اوبه هم پوره شوې دویم دا دی چې هغه شګلن میدان کلک شو او هغې طرف ته چې مټینه خاوره وه هغه خټې وګرځېدلې نو د هغې هغه طرف نقصاني شو د مسلمانانو هغه طرف هغه پیدمن شو نو چې کله سار شو نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ رأی ورکړه په دې غونډګۍ باندې نبی علیه الصلاة وسلام ته یو سفر روغ کړو دی به په دې کې وي دی به جنګ له نه راځي او د ده په سیکورټۍ باندې بس صحابه کرام ولاړ وي نو دا رأی ډېرو صحابه کرامو ته خوښه شوله نو په هغې غونډکۍ باندې نبي علیه الصلاة وسلام دغه سفر روغ کړو دا داسې ځای و چې په هغې به ودرېدو لاندې به ټول میدان ښکارېدو نبي علیه الصلاة وسلام له هلته سفر جوړ شو او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله تعالی عنہ چې کله سفر وشو دواړه ورته دن نشو او ما تور راوغسته ځای په دروازه ودرېدم او چې نبی علیہ السلام څنګه دن نشو په مانځو ودرېدو دوه رکعاته نفل وکړو او الله تبارک وتعالى ته دعاګانې وکړې چې کله دعاګانې وکړې بیا راکوز شو ښکته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې مخ باندې داسې خوشحالي غونته وه صحابه کرام حیران شو چې دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده دا خو د خوشحالۍ موقع نه ده او نبی علیه الصلاة وسلام په دې موقع باندې هم څه کېږي خاندي نبی علیه الصلاة وسلام سره صحابه کرام ملګري دي نبی علیه الصلاة وسلام داسې په میدان کې ګرځي یو یو ځای ته لاس نیسي وایي دا د پلانکي ځای دی دلته به پلانکي مردارېږي دا د پلانکي ځای دی په دې ځای به پلانکي مردارېږي دا د عتبه ځای دی دا د شیبه ځای دی دا د ولید ځای دی دا د ابوجهل ځای دی د یو یو کافر نوم اخلي او یو یو ځای ښیي صحابه کرامو باندې زیری وکړو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په کومه شپه باندې چې سار له به جنګ کېږي په دغه شپه باندې وایي موږ تمامو صحابه کرامو خوب وکړو بس یو صحابي نه پاتې شوی چې هغه ویښ پاتې شوی ټول اوده شو وایي سیوا د نبي علیه الصلاة وسلام نه چې نبي علیه السلام خوب نه وکړی تمامه شپه الله تبارک وتعالی ته جړا فریاد کوم او الله نه دعاګانې غوښتلې چې سار شو نبي علیه الصلاة وسلام صفونه جوړول نو داسې صفونه جوړ کړو نو نبی علیه الصلاة وسلام چې د غزا دپاره صفونه جوړول نو دې کې یو صحابي و سواد رضی الله تعالی عنه د هغه دا خېټه داسې لږه مخې ته راوتې وه صف کې لږ مخې ته ولاړو که نه نو نبی علیه الصلاة وسلام هسې بطور خوش طبیعتۍ بطور مزاج بطور ټوکې دا تیر ورسره غش ورسره په لاس کې و که نه نو هغه یې په دې خېټه باندې داسې کړو د سواد دننه کې خېټه دننه کې د صف نه بار ته راوتې ده هسې خندنۍ ورسره کوه نو د هغه شی پې داسې تېر کړو نو چې تېر کړو نو هغه ورته وایي د الله پاکه پیغمبره خوږ دې کړمه پیغمبره خوږ دې کړم د الله پاکه پیغمبره خېټه دې راله په غشي باندې خوږ کړه نبي علیه الصلاة وسلام ورته وایي ښه
دا الله پاک پیغمبر موږ په تا باندې ایمان راوړی دی ته زموږ د پیغمبري صحابه کرام حیران دي چې دا دی نبی اسلام ته څنګه خبرې کوي موږ په تا باندې ایمان راوړی ته زموږ پیغمبري تا راته وایي چې انصاف پکوئ نبی رسول الله ورته فرمایي او بالکل ما وایي چې انصاف کوئ نو زما د خېټه زخمي کړه خوږ دې کړم اوس انصاف دا دی چې زه ستانه بدل واخلم ته راته وایي چې انصاف کوئ نو زه زخمي نه کړم خوږ دې نه کړم نو اوس ستانه بدل نه اخلم نبی رسول الله ورته وایي سوا د بدل واخله بدل واخله سواد رضی الله عنه ته فرمایي نه کنه د الله پاک پیغمبره بدل دي نشه اغستو وی څنګه وی تا چې زما په خېټه باندې غش راکاګو زما خو په خېټه باندې کمیس نو صادر پینو زما په خېټه باندې کپڑا نه وا ستا په خېټه باندې خو کپڑا ده نو زه څنګه بدل واخلم به خېټه ښکارا کا چې زه درنه بدل واخلم صحابه کرام حیران دي دا څنګه صحابي دي نبی رسول الله د خېټه مبارک نه داسې صادر لري کو به هون سواد بدل واخله سواد رضی الله عنه چې د نبی اسلام خېټه مبارکه څنګه اولید کنه او رامن ډکړوان خط پوري او په جړا شو ورته او داسې د خېټه مبارکه ول خپل کړه وی د الله پاک پیغمبره دا می ارمانو چې دې سره شونډې ولګوم کې دې شي دا می تاسو سره اخیری ملاقات جنگ شروع کیږي د الله پاک پیغمبره کې دې شي دا می سره اخیری ملاقات بدل می درنه نه غستو خدا می خو خبر چې تماته خېټه مبارکه ښکار کړه په شونډې ولګوم بدل می نه غستو داسې عجیبه کوم ته واقعه بدای ځکه مخې لراله نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل ویزه زما او د مسلمانانو د لښکر ګورم چې دا څو کسان دي د استصور شو د عمر ابن وهب او چې داسې غیر چاپیره چکر ولګو نظر واچو کنه واپس راغی نو بل یو کافر حکیم ابن حزام دا اوس به مسلمان شو خدای ټیم کې کافرو د حکیم ابن حزام لراغه یاره ما خو د مسلمانانو نه غیر چاپیره چکر ولګو خو ډېر لږ کسان دي دا 300 کسان ما تخکاری 300 کسان به اندازتن او څه شی سره شتم نه اصله سره نشته دا خو پاک داسې راغلي دی لږ کسان دي میرا دې موږ له دوکه راکې دې موږ سره کوي اصله هی نه دی راغستي او لږ کسان یو تش لاس مخې ته راغلي دي دې موږ له دوکه راکې چې موږ په حمله وکړو شاته نور کسان ناشتي خو دې مخې ته موږ ذکر راغلي چې موږ په حمله وکړو هغه باندې شاغړې را پاسي زه ګورم غیر چاپیره نورم سي کوم بیا استوخته چې استوخته داس غیر چاپیره د غرون نه تاو شو را تاو شو لري پورې لاړ واپس راغی حکیم ابن حزام ته هم دک 314 برسو کو سره شته دینا اسو کو سره نشته خو ما ته داسې ښکاری کنه چې دوی د مدینه منورې نه مرګ راوستي دي د مدینه منورې چې د 314 راغلي او تش لاس راغلي کنه دوی مرګ راغلي ځان وجني دوی عمرې خو چې دوی عمرې نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي 300 کسان دي دوی عمرې ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخله او موږ سره تورې دي نو دوی خو ځان وجني خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني د عمر ابن وهب ورته وی چې 300 کسان زمونږ نه مړ شي او دوی مړ شي دا هم زمونږ د قریش خلک دي زمونږ رور او نسب خلک دي نو چې دوی مړ شي او زمونږ نم دومره مړ کی دا هغه نه پس به د ژوند بیا سمځي اب څه ژوند بیا موږ په مکه کې تیر کو چې دوی مو وجنو زمونږ نم دور نور مړ شي هغه ژوند بیا سخواني د حکیم ابن حزام ورته ویل کدا خبره دي ټیک وکړه موږ دومره په خپل کې جنگ دی نو بیا موږ څه ژوند تیر کو په قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله غتلې ده دلته کې څه شي جنگي کو دوی رااله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه د کفارو یو سردار عتبه ته وویلو عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني نو څه شي دوی وجنو خپل خلک وجنو کنه نو چې دا جنگ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو نو څنګه به عتبه ورته دا خبره ټیک ته جنگ څه شي لکو جنگ ولې کو دا عتبه چې دی د جنگ نه شاته کېدو دا عتبه او شیبه دارونه وو دوی د جنگ نه د شاته دوه وجنه کېدل د دوی غلامو دغه عداس نو د عتبه غلامو دغه نوم عداس بیا د آزاد کړي وو دا عداس یو د نصرانی وو د نبی رسول الله سلام باندې ایمان راوړی وو د نصرانیت نه توبګار شوی وو نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینه منورې ته جنگ لا هغه په خپل قرآن خطه نه پرې خودل تاسو مزه یو ولې نه ته ولې مونږ د خپل نیولې چې مزه هغه د الله رسول د سره تاسو مقابله نشئ کولای خو ما ته پته نه چې هغه تاسو وجني مړه کوي خو نو په تاسو خپای مزه
هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی؟ او زه رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خایم خفه یم تاسو